ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکړو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلې نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالى تینا تاسو کو جبرئیل جنت څنګه وو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه بخامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان دې جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالى فرمای وې د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی یو انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کوم نعمتونه چې په جنت کې دي کوم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله داغه عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش چرته بم دی جهنم ترانش بیا ورته الله تبارک وتعالی او فرمایلی جبرئیل اوس لاړ لک بیا د جنت تماشا وکړه زکه دا جنت چې دی دا ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کوم اعمال دي د جنت د تلو کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راځي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي زکه چې د جنت تراتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه اسی په انسان باندې راځي لکه مونږ کول د ورځې 15 ټیمه دا به چې ته وایې ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په جمعې کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان د پاره الله تبارک وتعالى په جنت کې ځای جوړ کړی وي د جنت د پاره پیدا کړی وي خو دې په خپل عمل باندې دغه ځای ته نشي رسیدي الله د یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د عمل داسې چې دی هغه ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولې نو الله تبارک وتعالى په د باندې تکلیفونه راوړي
مصیبتونه پیراولي نو په هغه تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د دنه ګناونه ختم کړي او د درجه په اوچتي کې د درجه په سکی اوچتي کې نو الله په دې تکلیفونو سره د غذای ته ورسي خدا کم تکلیفونه کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغې تکلیف پیراغې د په دغه ټیم کې بد رد نه ویلې د الله ناشکری نه کوله بس وی الله دا غریبی مستاده طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم مستاده طرف نه دی الله دا مصیبت را ل په شفا باندې بدل کا الله دا غریبی را ل په مالداری باندې بدل کا نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې دی مسلمان له الله یو ځای جوړ کړي یو مقام جوړ کړي د هغه ځای ته رسیدې نشي الله په باندې بیماری راولي بل تکلیف راولي دې په صبر وکي دا هغه صبر د وجه نه الله تبارک وتعالى د درجه اوچت کې ګناونه ختم کړي ګناونه دې سکی ختم کی روایت خرازی د انسان په لاس کې غنه لاړ شي غنه کنه دې ورته الله اجر ورکړي دې ورته الله اجر ورکړي چې دته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګران ده دا الله سودا صدا ګران ده دا الله سودا ارزان نه ده جنت ګټل دي آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایلی دا صدلون خو خیرات خو نه ده چار سړی دی ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته تلګران دي صرف ستا پر رحم به ورته خلق سي بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي اوس لاړ شه د جهنم د طلوع اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلق د کوم عملونو د وجه نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم وکتو نو جهنم په مزو کې پټو جهنم پس کې پټو په مزو کې پټه زکه چې عیاشی دي خوشحالی دي بدکاری دي غلا ده زنا ده بل عمل ده ټول خوشحالی ګناه خو د هر انسان زړه غواړي کنه د هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کای نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپل مرضی کوي او ځان خوشحالی په دنیا کې نه چرته بځي جهنم ته بځي کنه نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی وو نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله د جهنم نه ځان ساتل ډیر ګران دي دې نه ځان ساتل ډیر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم د جهنم له راځي د جهنم ته به داخليږي الله ته دې وجینا په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستاسو د اوچتوالي د پاره دي ستاسو د ګناونو د ختمولو د پاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وې د ټول نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالى په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دومره په هغه باندې سوي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې کنه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړې مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی نو زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغه مقام ته دې ورسوي
نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده کنه د هرې سختی سره بیا سدي خوشاله دي، د هرې سختی نه ورسته بیا خوشاله دي. خو د دین اسلام د پاره دا چې دنیا د پاره د تکلیفونه برداشت کړي بیا و چې ورسته به خوشاله راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالى بیا خیر ورځ راوستي دي. الله سے خیرسته بیانات اوریدلو د فاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خیرسته واقعاګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.